نو یاد وساتئ چې ډېر غټې غټې کورنۍ په دې ګند کې ګېرېدو واله دي. او زه د نوښار خلکو ته وایم چې تاسو که خپل رور خپل بچی داسې ګورئ چې هغه تا ته پته نه چې ما دله پیسې نه دي ورکړي، د هغه مدن د هغه هر څه تا ته پته وي، کاروبار روزګار، او د هغه لاس ته نوی موټر سایکل راغو، نوی موبایل راغو، نوی موټر راغو، نو د دې خامخا تاسو ادراک کوئ، تپوس کوئ چې دا موټر تا په نیټه وایستو، څنګه دې وایستو، نوکري دې کړې ده، نو د دې تپوس کوئ. شورو کې داسې ګاډي په دوستانو کې مړ کېږي او چې شپږ اتمې میاشتې تېرې شي نو بیا ترېنه کپړې وباسي وایي دا خو در باندې ما خرڅ کړی. داسې کیسونه هم زموږ مخې ته راغلي دي. نو زه د دې نوښار خلکو ته وایم چې د خپلو ماشومانو د خپلو بچو نه خپلو وروڼو نه د هغوی باندې نظر ساتئ. یو خو چې ګران موبایل د ده لاسته راغو، کاروبار یې نه، روزګار یې نه، نوکري نه، نو دا خامخا تپوس کوئ چې دا د انډرپولۍ خو نه دی. بیا چې ګاډی داسې راغو نو د هغې معلومات کوئ او ښه په طریقه باندې چې دا اطمینان تاسو کوئ چې دا د انډرپولۍ نه دی، دا د سود نه دی، او دا داسې شي نه دی چې را روان وخت کې د کور نه هم خلاصوي. ځکه چې موږ څومره داسې قاتل لیدلي دي نو هغې کې رومبني سر کې په دوستانو کې او د کاروبار په شراکتدارو کې کاروبارونو کې مختلفو نومونو باندې هغه هلکانو ته ورکړی شي او بیا د هغوی درغاړي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، دې تفهیم ګرانو کتونکو، نوښار کې انډرپولۍ، قبضه مافیا او نجی سود دا دې حد ته زیات شو چې خوشحاله خاندانونه، کورنۍ او خوشحال کاروبارونه هغه لا بند شو، لا ودرېدل او لا تباهی ښکار دي. نو دې سره موږ ویلی شو چې نوښار انتهایی خطرناک صورتحال سره مخامخ دی. یو کاروبار بندېدل دا د کاروبار بندېدل نه، دا بنیادی طور باندې د زرګونو خلکو روزګار بندېدلی. نوښار کې د منشیات فروشۍ، قبضه مافیا، انډرپولۍ، نجی سود دا د داسې حالت ته رسېدلی چې هر کور ته دا برایي داخله شوې ده، او چې کوم ته نه ده داخله شوې نو د هغه کورونو په دروازه باندې دستک ورکوي، دروازه ټکوي، داخلېدو واله ده، په دروازو درته ولاړ دي. نو حالت نزاکت ته کتلو نه پس صوبایي امن جرګې بنیادي طور یو تحریک شروع کولو اعلان کړی دی. هنګامي طور باندې د صوبایي امن جرګې اجلاس راغوستی شو. د ټولې ضلعې نه دې ته د صوبایي امن جرګې تنظیم کارکنان، ذمهداران دا راغله، هغوی پکې شرکت وکړو. صوبایي امن جرګې چیرمین سید کمال شاه باچا په کور باندې دا یو ډېر لوی تفصیلي اجلاس چې 100 غنټې جاري و، هغې کې د هرې علاقې نمایندګي موجوده وه. هغوی په دې تشویش اظهار وکړو چې تصدیق یې وکړو چې د نوښار هر علاقه د سود په زنځیرونو کې جکړه ده، او د نوښار هر علاقه هغه دې ټایم کې د قبضه مافیا، انډرپولۍ، منشیات فروشۍ ورسره د بدامنۍ ښکار ده. دا ټولې برایان یو بل سره تړلي دي او د دې یو بل کې کړی دي. دا هم وویلی شول چې د دې سودخورو او د دې انډرپولو والا دا بنیادی طور باندې دا په مزه را داخلېږي یو کاروبار ته، او هغه کاروبار او هغه کور دې حد ته ورسوي چې هغوی بیا هغه خپل چې څه د هغوی جمع پونجې وي، د هغوی جایدادونه وي، په هغې هم بیا هغوی نه خلاصېږي. لا د هغه علاقې نه نقل مکاني کوي، تښتي، او لا مزید هغه قرضونه علي او ټول عمر دپاره د هغه مافیا دپاره بیا خپل روزګار کاروبار لکه خرکاری شکل اختیار کوي. بیا به د خرکار غوندې دغه خلک د هغې د خلاصولو دپاره او هغوی دپاره کار کوي. نو په دې باندې ډېر د تشویش اظهار وشو. حکومت نه غوښتنه وشوه چې دا فوري طور باندې دی د دې خلاف کاروایي وشي او غټ نظر راتلو واله کاروایي، دا نه چې خانه پوري وي، هغه که منشیات فروشي وي، هغه که قبضه مافیا وي، هغه که د سودخواري وي، نو د دې خلاف نظر راتلو واله کاروایي غواړو. او بل اپشن بیا دا دی چې د دې خلاف غټ تحریک چلولو ایران هغه یې وکړو. لومبي سر کې چې څومره متاثرین دي د انډرپولو او د سودخورو د دې کاروبارونو چې کم خلق د دې ښکار شوي دي، نو د هغوی خپل تنظیم ارکانو ته او خپل چې کم نور سماجي خلق دي او دغه خلکو ته چې تاسو خپل کوایف
هغه راوړئ د دې فهرستونه دې جوړ شي چې مونږ معاشرې ته وښولی شو او انتظامیې ته هم چې دا ستاسو د نااهلۍ د وجې نه د دې خلکو کاروبارونه هم تباه دي او دا نن په سود کې ګیر دي. د خپلې پیسې قرضې هم واپس کړي دي او د هغې نه پس هم دی په قرضو کې ګیر دي. نو دا داسې یو بد کار دی چې ته به هغه قرضه شل چنده سره واپس کړي، د هغې نه پس به هم بیا ته قرضدار. دا دلته کې په نوښار کې دا لوبه شروع ده په صوبایي منجرګۍ په دې اجلاس کې د مدینه هوټل نوم هم بار بار واخیستی شو چې د مدینه هوټل هم د دقه شانتې د انډرپولۍ او د سودخورۍ د دې یو جال کې ګیر شو. بیا د هغې نه پس دې حد ته راغو چې نن هغه غټ کاروبار هغه بند دی. دغې باندې هم خبره وشوه چې په دې باندې هم چې یاره دغه هوټل والا چې دي نو دې خلکو نه پیسې والي دي، خو دغه پیسې والو نه مخکې د دې د سود قرضې دی په سودونو کې ګیرول او د دې جال کې راوستل او د دغې نه پس دغې ته خلک پیسې راوړل او د خلکو پیسې په دې شیدونو کې ګیرول، دا یو ډېره غټه مافیا وي. نو مړ دیم کې او پړ دیم کې به هر حال اکثریت په دې باندې هغه اجلاس کې فیصله دا وشوه چې مونږ به د دې نه صرف تحقیقات کوو بلکې دغې کې چې کم فریقین ګیر دي، کم فریقینو په دې کې که هغه څوک اضافي پیسې غواړي او که څوک د خلک تنګوي او که څوک په دې کې چا څومره اخیستي، د دې به هم مونږ هغه وي چې یو تفصیل هغه د قوم مخې ته راوړو. د دې نه بغیر د دې نجي سود دا لاره اوس نشي نیوی. په دې باندې د تشویش اظهار وشو چې که دا لاره ونه نیوی شو دا سودخواره جومات په جومات، چوکونو په چوکونو، په بورډونو، په تاڼو کې، په جوماتونو کې د دې تشهیر ونه شو، د دې فټوانو نه لګېدل او دا خلکو ته ونه ښودی شو چې دا سودخورو ګروپ دی او دا په مختلفو شکلونو کې تاسو راګیرئ او تاسو بیا د خپل جایدادونو نه خلاصئ او الټه به بیا د هغې دپاره خرکاري کوئ ټول عمر. دا که مونږ ونه ښول نو دا لرې نه ده چې بیا هر کور هغه به د سود په جال کې وي. نو ډېر یو د بنګ اجلاس او صوبایي منجرګۍ اوس د دې کار ورکړی دی. اوس د تنظیم ذمه داري ده چې هغوی ښکته تنظیمونه کم حده پورې کار کوي او دا مسله کم حده پورې اډرس کوي او دې باندې کمې طریقې سره کار کوي. زه ضمنیانو کې دی کې یو خبره کومه چې دا پرون مونږ د اجلاس کې ناستو ټولې خبرې مو اورېدې، هغه پیسې ووالي ته پیسې ووالي. بنیادي طور زمونږ هم دومره تجربه وشوه په تېرو 25 کالو کې چې د انډرپولۍ نجي سود دا تا ته ښایي د مزدورۍ په شکل کې دا د خلکو ته داسې شکل ورکوي چې په قسطونو باندې په نیټه باندې په دې شکلونو کې تا له راوړي چې دا اسلامي کاروبار دی او دا خو لین دین کاروبار دی. خو هغې کې اخري حد دې ته راشي چې 1000% نه 2000% پورې ګټه لاړه شي. نو تاسو ماته ووایئ چې یو بینک هم دومره ګټه نه اخلي. کم خلک چې د سود کاروبار کوي عالمي سطح باندې بینکونه کوي، غلط کار دی او الله سره اعلان جنگ دی. خو هغوی چې کم طریقه باندې کوي 15% 10% د دې نه زیات به چېرته بینکونو کې ونه ګوري. ستا دلته په دې مارکیټونو کې همدغه د سود کاروبارونه د سود دا نظام دا جیه 40-50% نه شروع شي او بیا په 1000 پورې ځي، څومره چې پیسې زیاتېږي او څومره چې هغه خلک ګیرېږي نو دومره ورپسې ګټې خبره هم زیاتېږي، سود زیاتېږي. نو خلکو ته دا یو دغه ذهن کې اچوي چې دا کاروبار دی او دا ګټه ده او ګټه دې دومره شو ګټه دې دومره شه. په هوا کې یو کاروبار شروع وي، نه څوک ګاډی ګوري، نه څوک پلاټ ګوري، نه څوک نور څه خلک پکې اوس ټیرونه هم ورکوي، موبایل یې پکې علي، کورونه هم پکې راشي او واخیستی شي او خرڅ شي، هغه سړی ونه ګوري او کروڑونه روپۍ هغه قرضدارې شوی وي. د دې زما د نوښار مشرانو لار پکار ده. مخکې به د بارګینونو کې لا د نیټو د قسطونو کاروبار کېدو به ډېر صفا واضحه کاروبار و. اوس د قسطونو په نوم باندې د دې نیټو په نوم باندې کولو د سود کاروبار کېږي. نو حکومت سره ریکارډ شته، هره تانه د دې نه خبر ده، ایجنسۍ زما خبر دي، زما قومي مشران خبر دي او د دې داسې مخنیوی پکار دی او چې دا قوم بچي. که د دې مخنیوی ونه شو نو یاد وساتئ چې ډېر غټې غټې کورنۍ په دې ګند کې ګیرېدو واله دي. او زه د نوښار خلکو ته وایم چې تاسو که خپل رور خپل بچی داسې ګورئ چې هغه تا ته پته نه چې ما دله پیسې نه دي ورکړي، د هغه آمدن د هغه هر څه تا ته پته وي، کاروبار روزګار، او د هغه لاس ته نوی موټر سایکل راغو، نوی موبایل راغو، نوی موټر راغو، نو د دې خامخا تاسو ادراک کوئ، تپوس کوئ چې دا موټر تا په نیټه وایستو، څنګه دې وایستو، نوکري دې کړې ده. نو د دې تپوس کوئ. شورو کې داسې ګاډي په دوستانو کې ورکېږي
او چې شپږ اتې میاشتې تېرې شي نو بیا ترې نه کپړې وباسي وایي دا خو در باندې ما خرڅ کړی. داسې کیسونه هم زموږ مخې ته راغلي دي. نو زه د دې نوښار خلکو ته وایم چې د خپلو ماشومانو د خپلو بچو نه خپلو وروڼو نه د هغوی باندې نظر ساتئ. یو خو چې ګران موبایل د ده لاسته راغو او کاروبار یې نه روزګار یې نه نوکري نه نو دا خامخا تپوس کوئ چې دا د انډرپولۍ خو نه دی. بیا چې ګاډ یې داسې راغو نو د هغې معلومات کوئ او ښه په طریقه باندې چې دا اطمینان تاسو کوئ چې دا د انډرپولۍ نه دی دا د سود نه دی او دا د داسې شي نه دی چې را روان وخت کې د کور نه هم خلاصوي. ځکه چې موږ څومره داسې قاتل لیدلي دي نو هغې کې رومبني سر کې په دوستانو کې او د کاروبار په شراکتدارو کې کاروبارونو کې مختلفو نومونو باندې هغه هلکانو ته ورکړی شي او بیا د هغوی درغاړې کړي ورته وایي دا به د لوس پیسې ګټي. بیا هغه هلک مور پلار وروڼه هغه هم اطمینان بخش کړي هغوی ته تسلي ورکړي چې جي به دا ګاډی دی دا به زه خرڅوم خو هغه یو ګاډی نه هغوی پسې بیا په هوا کې د کروڑونو لکونو ګاډي خرڅېږي نه ترې کور خبرېږي نه ترې خاندان خبرېږي نه ترې خلک خبرېږي په هوا کې راځي په هوا کې سټامپونه لیکلی کېږي او هغه خاندان د خپلو جایدادونو نه خلاصېږي. نو د دې مخنیوی پکار دی او زه خراج تحسین پیش کوم جامن جرګې ته چې ډېر د معاشرې په نبه ضلع څخه دی ډېره سنجیده مسله یې رانیولې ده. دې کې به مسلې راځي دې کې به سفارش هم راځي ځکه چې ډېره مضبوطه مافیا ده خو یو کیس دوه د ټول قوم مخې ته راوستنه غواړي او د دې چې کم خلک پکې ملوث دي دا دنده کوي د کلونو راسي نو د تاڼو په سطح باندې د هغوی ښه پرپور تشهیر پکار دی او د دنیا ته خول پکار دي چې سودخواره دا دي.